د مولانا زکریا صاحب کتاب د فضائل درود شریف ای کې لیکي وایي چې حسن بصري رحمت الله علیه ته یو زنانه راله، یعنی عام الفاظو کې په ساده عوامي لهجه کې زه تاسو سره خبره کوم چې مولانا زکریا صاحب د اردو کتاب د فضائل درود شریف چا لږ غونتې سکول ویلی سه اردو پړاولی شي نو یې کتی شي او عام ملاویږي دا کتاب. هغه کتاب کې مولانا زکریا صاحب لیکي چې حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ته یو زنانه راله. هغه زنانه ورته وایي چې زما لور وفات شوې ده او ډېر وخت شو ما په خوب کې نه ده لیدلې، تاسو راته څه وظیفه وښایئ، څه راته وښایئ چې هغه زه ویمه چې دا خپله لور په خوب کې وینم، ملاقات مې ورسره وشي. حضرت حسن بصري رحمت الله علیه هغه زنانه ته ووایي چې ته د ماسخوتن مونځ کې چې د ماسخوتن فرض مونځ وشي نفل بیا کې نو 4 رکعاته نفل وکړه. یو رکعت کې قل یا ایها الکافرون سورت وایا او ورپسې بل رکعت کې بیا قل هو الله احد سورت وایا. دغه شانتې رکعتونه 4 وکړه او بیا درود شریف وایا. بس دغه عمل ته را شروع کړه. هغه ښځې دغه مونځ را شروع کړو، درود شریف بیا یې د نفلو نه وروستو هغې خپله لور په خوب کې ولیده او داسې ولیده چې هغه لور مې په سخت عذاب کې مبتلا ده و د تارکولو لباس دی او دا لاسونه په زنځیرونو باندې تړلی شوي دي او ډېره په مصیبت کې ده. دا ښځه چې راپاڅېده نو ډېره خفه ده چې وګوره ما هغه لور اول لیدنه او چې اوس مې ولیده نو داسې په سخت عذاب کې. بیا وایي دغه حسن بصري رحمت الله علیه هغه مبارک هغه جینۍ په خوب کې ولیده او داسې ولیده چې هغه د نور په یو تخت باندې ناسته ده او ډېر ښایست ورته الله تعالی ورکړی، یو حسین او جمیل انسان دی، یو جینۍ ده او یو نورانی تاج هم په سر کړی دی، یو ښایسته شکل کې ولیده. حسن بصري رحمت الله علیه ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ هغې ورته وویل زه د هغه ښځې لور یم هغه چې تا ته راغلې وه او تاسو ورته بیا دغه عمل وښولو. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې ستا مور خو ما ته بل شانتې حال بیان کړی و چې هغه لور مې ولیده خو ډېر مصیبت کې ده، لاس او خپې په زنځیرونو کې تړلي دي او په عذاب کې مبتلا ده. نو هغه جینۍ ورته وایي چې او دغه شانتې ده، زما دغه شانتې حالت و. خو بیا هغه مور به مې نفل کول او هغه درود شریف به وی او یو بزرگ انسان، یو نیک انسان زمونږ د هغه قبرونو په خوا کې تېرېدو، هغه بزرگ انسان، هغه نیک انسان درود شریف وی او مونږ ته یې د هغې هغه ثواب راوبخلو. د هغه سړي د هغه درود شریف د برکته هغه عذاب زمونږ ټولو نه پورته شو. هغه مخکې چې کوم عذاب و هغه مونږ نه پورته شوی دی او دا اوس راحت دی دا چې ته مونږ وینې. د دې واقعې پسې بیا زکریا صاحب لیکي چې وایي داسې یو بله واقعه ده همدغه فضایل درود شریف کې ورپسې لیکي چې یو سړي زوی ولیدو په عذاب کې دی، په خوب کې ولیدو چې په عذاب کې مبتلا دی. بیا چې دغه عبادات را شروع کړي دي هغه ورته وربخل، بیا ویني چې هغه عذاب ته پورته شوی دی. بیا ته تپوس کوي چې ته خو مخکې ما په یو حال باندې لیدلی او اوس خو په بل حال باندې، مخکې په تکلیف کې او اوس خو په خوشحالو کې، دا څه وجه ده؟ نو هغه زوی ورته وایي د پلار ته یا د مور ته چې دغه مقبره چې کوم ځای کې مونږ ښخ یو د دې په خوا کې یو ګناهګار انسان تېرېدو و چې هغه زمونږ د قبرونو ته وکته نو عبرت حاصل کو، یاره پې راله، آخرت را یاد شو، قبر را یاد شو چې یو ورځ به زه هم دغه شانتې په قبر کې یم.
ټول عمر به ژوندی نه یم. نو د هغه کس آخرت را یاد شو او دغه دوران کې هغه د قرآن شریف تلاوت وکړو او وایي 20 ځله درود شریف ووایي او هغه سړي هغه درود شریف او د تلاوت هغه ثواب موږ ته راوبخلو. نو وایي زه او ما سره چې په عذاب کې څومره ملګري وو د هغه ټولو نه الله تعالی عذاب پورته کړو. دا دوه واقعې سمدستي متصل مولانا زکریا صاحب ذکر کړي دي یو بل پسې او دې دواړو نه دا پته ولګېده چې یو انسان په عذاب کې مبتلا وي خو شرط پکې دا دی چې د ایمان خاوند او د دنیا نه مسلمان تللی او کافر نو که هر څومره هم ګناهګار او هغه پسې څوک خیرات وکړي تلاوت ثواب ورته وبخي د درود شریف ثواب ورته وبخي بل یو نیک کار وکړي او د هغې هغه ثواب ورته وبخي نو الله تعالی پې د هغه ښېګړه کوي د هغه پې فایده کېږي.